بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم جی عرفان دورانی. تاسو ګورئ پیام خیبر. نن په پېښور کې موجود یو او بیا یو داسې دینی درسګاه کې موجود یو چې دی منتظر دي د هغه بنیادم چې دلته راشي او هغه د خپل مال حال چې کم حق دی هغه ادا کی چندې په شکل دی. دا دینی درسګاه دا دی کې چې دینو زموږ ماشومان سبق به وایي، قرآن شریف حفظ به یې دی کې باقاعده طور سره، او چې کم زموږ اسلام مونږ ته ښیي هغه اسلام دپاره چې مونږ قرباني ور نه کړو نو مونږ سره مسلمانان نه یو. ما سره ډېر زبردست او ښه شخصیت او ښه عالم دین ولاړ دي. دیو سره خبرې اترې کوو. نن چې کوم دا مدرسه دی بنیاد ایښې دی او د دیو د مدرسې حوالې سره د عوامو ته څه اپیل لګي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. قاری صاحب دا راته ووایي نن تاسو ماشاءالله مدرسې بنیاد ایښې دی، زموږ مینوالو او عوام ته عوام ولس ته څه پیغام دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه لومبې خو ستاسو ډېره شکریه ده کوو چې قیمتي وخت هم چې دی هغه مو ویستو دلته راغلی خوشامدید او مرحبا. الله دنیا وخیرت ښایسته کړه. زما دا غږ چې دی په تمامې دنیا په مسلمانانو باندې دی، څومره خلکو ته چې دا اواز زموږ رسي او مسلمانان دي، خویندې میندې دي، هغه ټول ته دا درخواست دی چونکې موږ دا یو اداره ده جامعه صدیقیه للبنات، دا د ماشومانو جینکو دپاره موږ دا پروګرام شروع کړی دی او دلته ډېر اشد ضرورت دی ځکه چې زموږ په دې علاقه کې د هلکانو مدرسې خو الحمدلله په هر مسجد کې شته دی، خو د جینکو دا سیستم زموږ په دې علاقه کې مدرسه چې دی باقاعده داسې یو جامعه دا نشته دی. په دغه بنیاد باندې الحمدلله موږ داسې یو عزم کړی دی، پوره ټیم دی موږ سره ماشاءالله. په دې کې تقریبا 120 استادان دي، 15 په دې کې معلمات دي او 4-5 په دې کې چې دی لکه دا مشایخ اعظام علما کرام دي، دوی پکې الحمدلله چې دی سرګرم دي او محنت کوي او د قرآن او د سنت دا رڼا چې دی دا زموږ او ستاسو دې بچو ته ښایي او دا خورېږي. په دې کې الحمدلله موږ سره چې دی د سکول سیسټم دی، 5مه پورې سکول دی ماشومان جنکو دپاره، او بیا چې دی درس نظامي دی د وفاق المدارس العربیه پاکستان په ترتیب باندې 6 کالو کې الحمدلله چې دی ماشومه هغه د علم نه فارغه شي او دې سره د هغې سکول هم وشي. نو ښه ضرورت دی موږ دا چونکې دا پلاټ موږ اخیستی او 9 مرلې خو 8 میاشتې په نیټه باندې مو اخیستی و، هغه 8 میاشتې بیا پوره شولې، بیا 10 پوره شولې، چې کال پوره شو نو بس بیا موږ مجبوره شو ځکه چې خلکو موږ سره بار بار ښه وکړل نو موږ مجبوره شو دا 4 مرلې چې دی دا هم ترې واپس هم کړل. موږ دې مسلمانانو ته وایو چې موږ سره چې دی تعاون وکړئ. اوس دا 5 مرلې باندې الحمدلله کار شروع شوی دی، د تعمیر کار دوی ګوري نو موږ ته دې سیمټ راولېږي، موږ ته دې سریا راولېږي، خښته دې راولېږي او خپله دې راشي ویزټ دې وکړي او دلته دې چې دی خپله مالکانو سره میلاو شي. موږ ته دا نه وایي چې موږ له پیسې راکړې موږ به چې دی سیمټ والو یا به سریا والو یا به خښته والو، خپله دې چې دی د هر څه راولېږي. الله رب العزت دې ولې چې دی دنیا او آخرت کې بد دې ورکړي. یقینا څنګه چې دیو وینا وکړله زموږ د عوامو ته او خاص کر زموږ چې کوم مسلمان دي دلته الحمدلله موږ په پاکستان کې اوسېږو او مسلمانان یو، دا د الله پاک ډېر لوی احسان دی چې کلمې نصیبه کړې ده او بیا چې کله کلمه نصیبه کړې خو دې حالات ته موږ وګورو خفه شو چې دا څنګه مسلمان دی چې نن خپل مسلمان او بیا عالم سره چې دی نو مرسته نه کوي. که اوس ورته تاسو چېرته د سلما حال ووایئ نو بالکل پیسې انویسټ کوي دي ولې چې کاروباري ځای نه وي، خو د آخرت ګټه دي ته بیخي څه نه ښکاري. نو زما پیام خیبر د لارې نه زما دا پیغام دی چې څنګه د قاري صاحب وویلې د ځمکې دپاره، نو زما هم وینا ده چې څومره ملګري یې زمونږ او چې کم مسلمان ځان د مسلمان وي هغه د مدرسه کې دی بالکل خپل حصه واچوي. تاسو ته به زه ښیم دلته چې کوم کارونه کېږي لګیا دي هلې ځلې کېږي د مدرسې دپاره هغه هم تاسو ته وړاندې کوم. جی بالکل دی کې مزدوران لګیا دي، کار کوي لګیا دي، څنګه چې د دیو وینا مطابق 15 مرلو کې کار شروع دی او مزید چې کوم 4 مرلې نورې هم دي هغه هم په کار دي مدرسې دپاره. نو زما خدا اپیل دی زموږ څومره وروڼه دي مسلمان وروڼه دي هغوی ته دا وینا ده خاص کر خواست همدغه دی چې دی راشي او دا د ویزټ کي دا مدرسه چې دې مدرسه کې هم زموږ بچي به سبق وي او د عالم دین چې دی نو روزي به هم دې مدرسې نه او حفظ قرآن او بیا چې یو خبره لویه خبره دا وکړله چې 5مه پورې هم سکول دی کې موجود دی، 5م تعلیم پورې به دلته سکول هم وي او دې سره سره چې دی نو دوی به قرآني تعلیم هم به حاصلوي او دغه د ګټه چې دا
دا د مور پلار ګټه ده او وایي که نه دي چا چې حفظ وکړلو قرآن پاک ختم کړلو نو د هغوی مور او پلار ته به تاج اچولی کېږي د سرو. نو هغه تاج چې د سرو څوک اچول غواړي نو دې کې تاسو بالکل راشئ او خپله حصه واچوئ او دې مدرسه کې چې دې نو لاس وکړئ چې دا مدرسه جوړه شي او سر ته ورسي. هغه که د یو خښتې ولیني تاسو راشي بالکل خپل د یو خښتې امداد پکې وکړئ نو عموم بهتره به وي. دې سره چې دی نو د مدرسه کې چې دی نو څومره زموږ عالمان صاحبان لګیا دي کارونه کوي هلې ځلې کوي لګیا دي او دې سره چې دی نو زموږ د دې مدرسې چې کم دلته عوام دی هغوی هم ورسره پوره مرسته کوي. دا وګورئ خښته ورته هم پرته ده. دې سره چې دی نو تاسو دا کتی شي پوره دی بینر لګولی دی بورډ لګېدلی دی دې کې ایزي پیسې نمبر هم دی که څوک ایزي پیسه کولی شي ایزي پیسو کوي اکاؤنټ نمبر د بینک هم دې کې شته تاسو دې ته وګورئ نو تاسو په بینک ذریعه باندې هم رالیږلی شئ او مفتی نثار چې دی نثار الله صاحب په اکاؤنټ کې هم تاسو لیږلی شئ. دې سره چې دی نو د دې مدرسې تعمیر ډېر ضروري په دې دی نن د فتنې دور دی او فتنه ختمولو دپاره دا مدارس چې دي نو دا ضروري دي او دې مدارس کې چې دی هم زموږ ستاسو بچي به سبق وایي او کامیابیږي به. تاسو ګورئ یامې خیبر زه یم عرفان دراني پېښور.